خو که موږ ته د باجوړ کوم سیاسي قایدین وایي چې یاره زه به ستاسو فاینانشل هیلپ وکړم زه به درسه هیلپ وکړم ګاډی به درته ورما بهي د ګاډي ډیمانډ ماته پېښور یو کس کالو کو ویل 3 ګاډي درلېږم کمپین دپاره که ودې ګاډو 3 واړه به راکړې که دې وبېلو یو ستا 2 زما دغه ستا ډېر شی السلام علیکم ملګرو الیکشن رانږدې کېدو والا دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا فیصله ونه کړه چې آیا سیټ هغه به چاله ورکو که ستاسو خیال وي پرون چې کومه جلسه شوې ده د ریحانزیب خان رور چې کومه یوه غونډه رابللې وه او هغه غونډه بیا په جلسه کې کنورټ شوه یعنی دونه ډیر خلک رالی چې د هغې نه واضحه دا پته لګي چې کم خلک چې دی هغه د ریحانزیب په سایډ ولاړ دي د هغې کم رور چې دی د هغې په سایډ باندې ولاړ دی بل طرف ته ګلظفر هم ډیر زیات په منډو ترلو باندې دی او هغه هم د الیکشن کم کمپین چې دی هغې شروع کړی دی او داسې په نظر راځي چې خلک ټول د مبارکزیب سره ولاړ دي که موږ فیسبوک یا یوټیوب یا نور داسې سوشل میډیا وګورو په هغې باندې هم د ریحانزیب رور مبارکزیب کم سپورټ چې دی هغه ډیر زیات سیوا دی پرون چې کومه غونډه دې کړې ده کومه جلسه شکل چې ورله ورکړی دی نو هغه ډیر زیات خلک د باجوړ کم ولس چې وو هغه راپاڅېدلي وو او ټول وایي چې آیا موږ به تا سره ولاړ یو او که څه قسمه مدد ته ستا ضرورت وي څه قسمه مالی جانې هغه به موږ تاله درکوو نو اوس ګورو چې آیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند څه فیصله کوي په دې هکله باندې او دا کم سیټ چې دی هغه چاله ورکوي په کار خو دا ده چې مبارکزیب له ټیکټ ورکړي ځکه رور یې پکې قرباني شوی دی ډیره غټه قرباني ورکړې ده نو په کار خو هغسې دي خو هغه کومه قصه روانه ده هغه داسې بل طرف ته ده بس الله تعالی دې پکې خیر راپېښ کړي او الله تعالی دې هغه وکړي چې په څه کې خیر وي دغه ویډیو وه دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ